أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. دغه آیت ترجمه دا ده چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستاسو په شان سړو کې د چا پلار نه دی، بلکې هغه د خدای رسول دی او د ټولو نبیانو ختم دی، او خدای د هر څیز ښه علم لري. په پاکستان کې وخت په وخت په سره سبانه د احمدیانو خلاف سیاستدانان هم او عالمان هم خپل زړه تشوي. د دوی په خیال کې دا د ټولو نه اسانه طریقه ده قام ځان پسې د روانولو، خپل د همنوا کولو او د شهرت د ترلاسه کولو، او د ټولو نه لویه وسله چې د مسلمانانو د جذباتو د راپارولو لپاره استعمالیدی شي، هغه د ختم نبوت وسله ده. چې کله هم د یو سیاسي جماعت نامه خرابېږي او چې کله هم د یو سیاستدان د خوښۍ دغې د عوام کې د ولس کې د مقبولیت ګراف راپریوزي یا معیار کمیږي، یا د تشو د نامې چې کوم مذهبي تنظیمونه دي دا چې سیاسي شهرت ترلاسه کول غواړي، نو بل تنظیم یا سیاسي جماعت یا بل سیاستدانان که دوی راپرځول غواړي، نو احمدیانو سره د هغوی تعلق جوړ کړي او دا وایي چې ګوري دا څومره لوی ظلم روان دی چې د غیر ملکي طاقتونو د اثر لاندې دا خلک احمدیان په مسلمانانو کې شاملول غواړي یا شاملې یې لګیا دي. حالانکه احمدیان د دوی په خیال کې د ختم نبوت منکران دي، او دا نام نهاده درد لرونکي د اسلام دوی دا وایي چې موږ به د رسول الله ناموس ته هیڅ نقصان رسېدو ته پرېنږدو، او چې به دا ظلم کېدو ته پرېنږدو.
نو دا څومره لوی ظلم دی چې احمدیانو ته مسلمان وویل شي. او بیا چې کله دوی دا وایي چې موږ د دې خاطره خپل ژوند هم به قربان کړو، نو په دې به دا چې کوم بل جماعت وي که هغه په حکومت کې وي نو د هغې نمایندګان فوراً په اسمبلی کې ودرېږي او بیان به ورکړي چې سوال نه پیدا کېږي چې احمدیانو ته د څه حق میلاو شي، بلکې د پاکستان د یو اوسېدونکي په حیثیت کې چې کوم لږ څه ډېر حق هغوی لري، که هغه د درېیمې درجې حیثیت هم دی، څه لږ ډېر حقونه چې ورته ترلاسه دي، نو دوی به دا ناره پورته کړي چې هم ترې واپس واخلئ. نو دوی کې د هر چا خپلې سیاسي ایجنډې دي، هر یو خپل ذاتي مفادات لري، خو او په دې کې په زوره چې هېڅ تعلق نه لري احمدیان دوی مونږ پکې راکاږلی شو، ځکه چې دا ډېره اسانه معامله ده. چې کوم د اسمبلی اراکین حکومت کې نه دي او چې کوم په حکومت کې دي هغوی هم ډېر مخکې کېږي او د احمدیانو خلاف خبرې کوي. تېرو ورځو کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یو آئیني ترمیم په الفاظو کې د رد و بدل لپاره چې کوم د هلې ځلې کې دی د سیاسي چې کوم جماعت دی حکومتي د خپلو مفاداتو لپاره د هر څه کول، نو په دغه سلسله کې هم د هر څه موږ ولیده او ډېر شور جوړ په پاکستان کې تېرو ورځو کې او د میډیا په ذریعه د هر څه دنیا مخې ته راغلی دی. نو دې باره کې خو زیات څه د ویلو ضرورت نشته، خو تر څو چې د جماعت احمدیه تعلق دی نو نه خو موږ چېرته یو غیر ملکي طاقت ته چېرې دا ویلي دي چې موږ ته د پاکستان په اسمبلی کې په آئین کې ترمیم وکړي او د قانون او د آئین په نظر کې موږ مسلمانان کوي او نه چېرته موږ د پاکستاني حکومت نه چېرې د دغه خبرې خیر غوښتی دی او نه موږ د چېرته یو اسمبلی یا د حکومت نه د مسلمانۍ د سرټیفیکیټ اجت لرو یا د سند ضرورت لرو. موږ ځان ته مسلمانان وایو ځکه چې موږ مسلمانان یو او موږ ته خدای او د هغه رسول مسلمان ویلی دی صلی الله علیه و وسلم. موږ کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله. موږ د اسلام او د ایمان په ټولو ارکانو باندې یقین لرو. موږ د اسلام او د ایمان په ټولو ارکانو باندې یقین لرو، په قرآن ایمان لرو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم خاتم النبیین منو، لکه څنګه چې قرآن کې خدای پاک فرمایلی دی او د کوم آیت چې ما اوس تلاوت هم کړو. او موږ په دغه خبره علی وجه البصیرت قایم یو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم خاتم النبیین دی، بلکې حضرت مسیح موعود علیه السلام هم صفا او واضح لیکلی دی، په ډېرو ځایونو کې د دې وضاحت فرمایلی دی چې څوک د ختم نبوت منکر دی نو هغه زه بېدینه او د اسلام د دایرې نه خارج ګڼم، هغه نه احمدي دی او نه مسلمان دی. نو زموږ خلاف دا شورش پیدا کېږي او په موږ چې د الزام لګولی کېږي چې موږ د ختم نبوت منکران یو او نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه و وسلم خاتم النبیین نه منو، نو دا یو ډېر پریوتی او ډېر خطرناک الزام دی چې په موږ لګولی کېږي. دا الزام د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دعوې له وخته لګیا دی په جومات او په حضرت مسیح موعود علیه السلام وخت په وخت خلک دې باره کې دوی راوچتېږي دې باره کې کله چې دوی خپل مقاصد ترلاسه کول غواړي. لکه څنګه چې ما وویل حضرت خلیفة المسیح ثانی یو ځل په خپله یو خطبه کې فرمایلي وو چې دا الزام چې کوم دوی په موږ لګوي د دې باره کې چې موږ دا وایو چې دا
دروغ دي. موږ څنګه د ختم نبوت منکران کېدی شو؟ حالانکه موږ قرآن وایو، په قرآن یقین لرو، ایمان پرې راوړو، او قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خاتم النبیین وایي. نو په دې د غیر احمدیان عالمان دا اعتراض کوي او ولس ته هم هغوی دا ښودلی دي او دا اعتراض نن هم کېږي، بلکې د یو بل سره د رابطو په وجه، د میډیا په وجه نور عالمان هم د نورو ملکونو چې کوم دي هغوی هم د پاکستان د نامنهاد عالمانو د اثر د لاندې دا وایي چې نعوذ بالله احمدیان خو قرآن هم نه مني او د مرزا صاحب الهامات دوی د قرآن نه افضل ګڼي. نو د عربو ډېر خلک داسې دي چې کله هغوی د حقیقت نه خبر شي او بیعتو کې او په احمدیت کې شامل شي، نو هغوی دا وایي چې کله موږ د خپلو عالمانو نه تپوس کوو د جماعت باره کې چې هغوی څه رایه لري، نو هغوی دغه قسمه خبرې موږ ته وایي چې احمدیان قرآن نه مني. هغوی خپل یو بیل قرآن او کتاب جوړ کړی دی. دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري نبی نه مني، بلکې مرزا صاحب دوی آخري نبی مني. او د دوی حج مختلفه دی، دوی حج نه کوي، د دوی قبله بیله ده، د خانه کعبې طرف ته دوی مونځ نه کوي. او دوی دا وایي چې دا خلک دا وایي چې کله موږ تحقیق وکړو نو د دغو نامنهاد عالمانو اصلیت راته ښکاره شي. نو دغه غیر احمدیان مولیان د خپلو دروغو په وجه او په احمدیانو باندې چې کوم دا د دروغو الزامونه دوی لګوي، د دې په وجه د ډېرو خلکو د احمدیت د قبلولو ذریعه جوړ شي. نو دا مولیان هم چې دروغ وایي، نو دوی هم په یو لحاظ زموږ تبلیغ کوي لګي. دا څنګه کېدی شي چې موږ قرآن ونه منو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین ونه منو، حالانکه حضرت مسیح موعود علیه السلام خپل الهامات قرآن ته د خدای پاک کتاب وایي او دا د هر قسمه خیر، د هر قسمه نیکۍ سرچینه ګڼي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خاتم النبیین وایي. په الهاماتو کې ذکر راغلی دی، دا یو الهام دی د قرآن باره کې چې الخیر کله فی القرآن، چې هر قسمه ښېګړه، هر قسمه نیکی په قرآن کې ده. عمدہ شان هغوی دا هم فرمایلی دي چې جو قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے. څوک چې قرآن له عزت ورکوي هغوی په آسمان باندې عزت بیا مومي. دا هغوی چېرته نه دي فرمایلي چې زما الهاماتو له عزت ورکوئ. د هغوی الهامات د قرآن خادمان دي، د هغوی هیڅ بیل یا مستقل حیثیت نشته. کومه ښېګړه چې به هم مونږ لټو، کم هدایت چې مونږ به لټو د معاشرې د څه معاملې باره کې، که مونږ هدایت اخیستل غواړو هغه مونږ هم د قرآن نه اخلو. او د حضرت مسیح موعود علیه السلام ډېر الهامات د دې وضاحت او تشریح هم کوي. همدغه شان د حضرت مسیح موعود علیه السلام بې شمېره لیکونه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاتم النبیین کېدو باره کې. او دې نه علاوه یو الهام دا هم دی چې پکې د خاتم النبیین لفظ راغلی دی. الهام دا دی چې صلی علی محمد و آل محمد سید ولد آدم و خاتم النبیین، چې درود وایا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې او د محمد صلی الله علیه وسلم په آل باندې چې سردار دی د آدم د زامنو او خاتم الانبیاء دی صلی الله علیه وسلم. نو دا الهام په مختلفو وختونو کې د 3 ځینو کې شوی دی. او بیا دا هم یو الهام دی چې کلو برکت من محمد صلی الله علیه وسلم،
چې هر برکت د محمد صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه دی. بیا وی خپل کتاب تجلیات الهیه کې لیکي چې که زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت نه وې او د هغوی په قدم روان نه وې، نو که زما اعمال د دنیا د ټولو غرونو برابر هم وي، نو بیا هم د مکالمې او د مخاطبې دا شرف ماته نه وي ترلاسه شوی، ځکه چې اوس د محمدي نبوت نه بغیر ټول نبوتونه بند دي. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تابع دي او دغه الهامات هم د قرآن تابع او د هغه وضاحتونه دي. او کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام د حضرت مسیح موعود علیه السلام الهامات نعوذ بالله د قرآن نافذل ګڼو، نو مونږ چې نن سبا په دنیا کې د دونه پیسه خرج کوو په ځان باندې د مال قربانۍ مونږ وارد کړي دي او د قرآن ترجمې مونږ چاپ کول لګیا یو، نو د دې په ځای به بیا مونږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام الهامونه چاپ کولی. تر دا وخته 15 ژبو کې د قرآن مکمل ترجمه چاپ شوی دي او یو څو ژبو کې لا د چاپ کار روان دی، ترجمه کیږي لګیا دی او ان شاء الله جلد به چاپ هم شي. 100 او 11 ژبو کې د قرآن د منتخبو آیتونو ترجمه چاپ شوی دي. نو هغه لوی اسلامي حکومتونه دي ووایي، هغه لوی ډېر زیات پیسې چې کوم مذهبي تنظیمونه لري هغوی د هم وایي چې هغوی څومره ژبو کې د قرآن ترجمې چاپ کړي دي. د خاتم النبیین حقیقي معنی او روح باندې موږ احمدیان پوهیږو او د خدای پاک د اعلان او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خاتم النبیین کېدو اشاعت هم د دنیا په مختلفو ملکونو کې د هغوی په خپلو ژبو کې احمدیان کوي لګیا دي او بیا هم دوی د الزام لګوي دا خلک چې احمدیان نعوذ بالله د ختم نبوت منکران دي. حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ له د ختم نبوت د حقیقت هغه فهم او ادراک راکړی دی چې دا کم خلک د ختم نبوت د بیرغ د اوچتولو دعوه لري، دوی هغې ته جوخت هم نشي رسېدی. حضرت مسیح موعود علیه السلام دغه خبرې وضاحت فرمایي چې آیا موږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین منو یا نه. او په یو مجلس کې هغوی فرمایل چې دا یاد ساتل پکار دی چې په ما باندې او زما په جماعت باندې چې دا الزام لګول کېږي چې موږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین نه منو، نو دا په موږ باندې یو ډېره لویه افترا ده. په کم قوت، په یقین او په معرفت او په بصیرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاتم الانبیاء منو او یقین لرو چې د دې لکمه برخه هم دا نور خلک نه مني او هغوی اړو دا ظرف نه لري او هغه حقیقت او هغه راز چې د خاتم الانبیاء په ختم نبوت کې دی په هغې باندې هغوی اړو پوهېږي نه. هغوی صرف خپل پلار نیکه نه یو لفظ اورېدلی دی خو د دې د حقیقت نه هغوی هېڅ خبر نه دي او نه پوهېږي چې ختم نبوت څه ته وایي او په دې باندې د ایمان راوړو مفهوم څه دی. خو موږ په مکمل بصیرت چې خدا پاک ته نه خبر دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاتم الانبیاء منو او خدای پاک په موږ باندې د ختم نبوت حقیقت په داسې طور واضح کړی دی چې د کم عرفان شربت چې په موږ اسکولی شوی دی دې نه موږ ته یو خاص خوند میلاویږي چې اندازه یې بلې څوک هم نشي کولی سوای د هغو خلکو نه چې د همدغه چینې نه تنده سړېږي. بیا د ختم نبوت حقیقت هغوی بیانوي او فرمایي چې خدای پاک موږ له هغه نبي راکړی دی چې خاتم المؤمنین دی، خاتم العارفین دی او خاتم النبیین دی او همدغه شان هغه کتاب مې په هغه نازل کړی دی چې د ټولو کتابونو جامع او
جامع الکتب او خاتم الکتب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خاتم النبیین دی او په هغوی باندې نبوت ختم شوی دی، نو دا نبوت داسې نه ده ختم شوی چې لکه چا مری خفه کړی شي او ختم کړی شي، څوک ووژلی شي. داسې ختم د فخر قابل نه وي، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې نبوت ختم شوی دی، نو مطلب یې دا دی چې په طبیعي طور هغوی باندې د نبوت ټول کمالات ختم شوي دي. یعنې هغه ټول کمالات، مختلف کمالات چې د آدم نه واخله تر حضرت عیسی علیه السلام پورې نبیانو له ورکړل شوي وو، او چاله څه چې ورکړل شوي وو، هر چاله چې بیل بیل څه ورکړل شوي وو، هغه ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم کې جمع کړی شو. نو دغه شان هغوی طبعا خاتم النبیین وګرځېدل. همدغه شان هغه ټول تعلیمات، هغه ټول وصیتونه او معارف چې په مختلفو کتابونو کې راغلي دي او په مخکې تیر شوي شریعتونه کې وو، هغه په قرآن راغلل او ختم شول، او قرآن شریف خاتم الکتب وګرځېدو. نو دا د هغه حقیقت چې زموږ مخالفان ته نه خبر نه دي، او د کوم عالمانو په جال کې چې دوی گیر دي، نو هغوی بهر وتو ته دوی وړو پرېږدي نه، ونه پرېښودل غواړي. که دغه حقیقت نه دا خلک خبر شو چې کوم هغوی پسې روان دي، نو بیا چې دوی د مذهب نه کم کاروبار جوړ کړی دی، هغه کاروبار به بیا د دوی نه چلی. د خاتم النبیین معنی حضرت مسیح موعود علیه السلام یو بل ځای کې بیان فرمایلی دی. هغوی فرمایي چې د ختم نبوت باره کې به زه بیا دا ویل غواړم چې د خاتم النبیین لوی معنی هم دا دی چې د نبوت هغه ټول امور چې د آدم علیه السلام نه واخله تر د نبوت ټول امور د حضرت آدم علیه السلام نه په رسول الله ختم شو. دا د دې لوی او ظاهري معنی دي. او بلې معنی دا چې د نبوت د کمالاتو چې کومه دایره وه، هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم ختمه شوه. او دا رښتیا دی، بالکل رښتیا دی چې قرآن شریف د ناقصو خبرو چې کومه ناقصه خبرې هغه مکمل کې او نبوت ختم شو. یعنی د قرآن تعلیم چې کوم نور انبیاء لکم تعلیم ورکړی شوی، کومه خبرې د هغوی وې، د هغوی معیار دومره اوچت نه و، نو هغه قرآن کمال ته ورسول هغه تعلیمات، او پر رسول الله باندې د قرآن شریعت نازل کړی شو، او دلته نبوت ختم شو. دې نه زیات کمال ته یو انسان هم اوس نشي رسېدی چې کوم د قرآن په ذریعه رسېدلی دی، او هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. فرمایي چې نو ځکه دې لپاره الیوم اکملت لکم دینکم، د الیوم اکملت لکم دینکم مصداق اسلام شو. نو دا د نبوت نشانات دي چې کیفیت او په حقیقت باندې د بحثي ضرورت نشته. اصول صفا او روښانه دي، او هغه ثابت شوي صداقتونه بلل کېږي. فرمایي چې په دغو خبرو کې پرېوتل د مؤمن لپاره ضروري نه ده، ایمان راوړل ضروري دی. که څوک مخالف اعتراض کوي، نو موږ هغه ودرولی شو، او که هغه ونه درېږي، نو موږ هغه ته دا ویلی شو چې مخکې خپل د جزوي مسلو ثبوت دې راکړي چې کوم د هغه مسلې دي چې هغه څنګه حل کوي لګیا دی. فرمایي چې د نبوت مهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت په نشانونو کې یو نشان دی. یعنې د هغوی ختم النبیین کېدل د هغوی په نشاناتو کې یو نشان دی چې په ایمان راوړل هر مؤمن مسلمان لپاره ضروري دی. نو که څوک د ختم نبوت منکر دی، لکه څنګه چې مخکې هم ذکر وکړو، نو هغوی فرمایي چې هغه بیا اړو مسلمان نه دی، بیا هغه د اسلام د دایرې نه خارج دی. بیا د ختم نبوت د مقام او د اسلام د برترۍ په نورو مذهبونو باندې د څه فوقیت دی، دا هغوی ثابتوي. فرمایي چې ختم نبوت باندې داسې پوهېدی شي چې چېرته دلایل او معرفت په طبیعي طور ختم شي، نو هغه حد دی چې
د ختم نبوت نامه ورله ورکړل شوې ده او دې نه پس د ملحدانو په شان د نکته چیني کول دا د بېایمانانو کار دی. په هره خبره کې بینات وي، واضح خبرې وي، د هغوی باندې پوهېدل د کامل معرفت او د په بصارت باندې موقوف وي. که کامل معرفت وي، انسان لري، د دین علم لري او د خدای پاک طرف ته ورته نور ورکړل شوی وي، نو هله په دغو خبرو انسان پوهېدی شي. فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تشریف راوړو نو د ایمان او د عرفان تکمیل شو، نورو کامونو ته رڼا ورسېده. بل یو کام ته هم دومره واضحه او روښانه شریعت نو ملاو شوی. که ملاو شوی وي نو آیا هغوی په عربو باندې اثر نه وي غورځولی؟ باقي کامونو ته کامل شریعت ملاو شوی نه، کم نبیان چې راغلي وو هغه خپل علاقو راغلي وو. نو هغوی فرمایي چې دا دلیل دی چې عربیان د هیڅ نه هغه وخت خبر نه وو د خدای پاک باره کې، د دین باره کې، او چې کم علم هغوی لرلو چې چا سره رابطې وي نو هغوی هم نه منل، نو ځکه کامل شریعت نه وو، کامل رڼا نه وه. که وی نو که د مخکې چې کوم د مذهبونه تېر شوي وو، که د هغوی رڼا کامله وي نو په کار دی چې په عربو هم څه اثر غورځولی وي. فرمایي چې د عربو نه هغه نور راوخوتو چې هر قام یې روښانه کو او په هر کلي یې خپل د نور د خپل رڼا رسولی وه او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام دی. هغوی هغه روښانه نور دی چې هر قام یې روښانه کړی دی، هر ځای او هر ګوټ ته په هر ښار کې د هغوی نور رسېدلی دی. فرمایي چې دا فخر هم قرآن ته حاصل دی چې هغه د توحید او د نبوت په مسله کې د دنیا د ټولو مذهبونو باندې فتحیاب کېدی شي، فتح بیا موندی شي. د توحید او د نبوت چې کومې مسلې دي خدای پاک په قرآن کې بیان فرمایلی دي، هغه داسې دلیلونه دي چې بل یو مذهب هم نه ورکړی شوي. نو دا مطلب دی چې شریعت کامل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء وګرځولی شو. فرمایي چې دا د فخر مقام دی چې داسې کتاب مسلمانانو ته ملاو شوی دی. کم خلک چې حمله کوي او په تعلیم او د اسلام په هدایت باندې اعتراض کوي نو هغوی بیخي کورباتینه دي او بېایمانۍ خبره کوي. نو اسلام دی چې د عربو نه راوتی دی او د دنیا په هر ګوټ کې خور شو او تر ننه خپل اصل تعلیم سره د دنیا په هر ګوټ کې خورېږي لګیا دی. او نن جماعت احمدیه خپل ټول طاقتونه او وسایل د توحید او د نبوت دا مقام د دنیا هر کلی او هر ښار او په هره کوڅه کې خورۍ لګیا دی. نو دا مونږ یو چې د ختم نبوت صحیح ادراک لرو او د هغوی باندې کوم شریعت نازل شوی د هغې ادراک لرو. دا هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام و چې هغوی نورو مذهبونو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام باره کې ښه واضح طور باندې هر څه وښودلو. نه صرف دا چې د هغوی مقام یې ورته وښودلو بلکې دا هم فرمایلي دي چې د نورو چې کوم تېر انبیا وو د هغوی تعلیم دومره بدل شوی دی چې د هغوی چې کوم نبیان دي د هغې د مقام او د هغوی د صداقت نه څوک خبرېدی نه شي چې هغوی رښتونې ومو که نه. دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام دی چې کوم تیر شوي نبیانو د هغوی حقیقت او د هغوی صداقت یې ښودلی دی. هغوی فرمایي چې تعلیم هغه کامل کېدی شي چې د انسان د قوتونو پوره تربیت کوي او د هغې کفالت کوي، دا نه چې په یو اړخ باندې وي. د انجیل تعلیم وګورئ چې هغه څه وي، د دې په مقابله کې د قوا څه تعلیم دی. د انسان قوا او فطرت د خدای پاک فعلی کتاب دی. د انسان چې کوم قوتونه دي چې کوم د هغه فطرت دی دا د خدای پاک د کتاب د یو عملی اظهار دی. نو د دې چې کوم قولی کتاب دی چې کتاب الله بلل کېږي یا نو هغه نه به د خدای پاک تعلیم د دغه ساخت او د دغه بناوټ بالکل خلاف څنګه کېدی شي. خدای پاک په قرآن کې چې د هغه قولی کتاب دی، کم هدایت را کوز کړی دی، کم تعلیم چې ورکړی دی هغه قرآن دی، کتاب الله بلل کېږي. او فطري تعلیم چې کم د انسان حالتونه دي هغه د دې خلاف نشي کېدی. ځکه چې هغوی فرمایي چې د خدای پاک
چې د انسان کم فطرت دی دغه چې کم د قوا حالت دی او طاقت دی د خدای پاک فعلی کتاب دی او شریعت دغه قولی کتاب دی. فرمایي چې دغه شان که رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه راغلی چې کم تیر شوي نبیانو د هغوی په اخلاق او د هغوی په هدایت او د هغوی چې کومې معجزې وې او قوت قدسي وه په هغې باندې اعتراضونه کېدی شو، خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې راغله نو هغوی ټول پاک وګرځول. د تیرو انبیاو تصدیق هغوی وکړو. نو ځکه د هغوی د نبوت کم نشانونه دي هغه د نور نه زیات روښانه دي او بې انتها دي او بې شمېره دي. نو د هغوی په نبوت یا د نبوت په نشاناتو باندې اعتراض کول همداسې دي لکه څنګه چې رڼا ورځ یو څوک کمکل اړون دا و چې لا خو شپه ده. زه بیا دا وایم چې نور مذهبونه به هم په تاریکۍ کې پاتې وي که رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه وی راغلی. ایمان به تباه شوی وي، په ځمکه به لعنت وي او د خدای په عذاب به دا ختمه شوی وي. اسلام لکه د شمع روښانه دی چې نور هم د تاریکۍ نه راوباسل. که تورات لولئ نو تنه د جنت او د دوزخ پته لګول ګران شي، که انجیل ته وګورئ نو توحید نښه پکې نه میلاویږي. نو اوس وایي چې په دې کې خو شک نشته چې دا دواړه کتابونه د خدای پاک له طرفه وو او دي، خو دې نه کومه رڼا میلاویدی شي. رښتونې رڼا او حقیقي نور چې د نجات لپاره پکار وي هغه په اسلام کې دی. که توحید ته وګورئ چېرته نه چې قرآن کلاو کوي نو د یوې اوریانې تورې په شان ښکاري چې د شرک جرړه پرې کوي. همدغه شان د نبوت څومره اړخونه دي داسې صفا او روښانه ښکاري چې دې نه زیات ممکنه نه ده. نو دا د هغه ادراک د ختم نبوت چې هغوی موږ له راکړی دی. د نن سبا عالمان یو بل باندې خو الزامونه لګوي، خو دا جرأت نه لري چې نورو مذهبونو ته د هغوی حقیقت وښيي، د هغوی کمزورۍ ورته وښيي او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم برتري ثابته کړي. دا کار د حضرت مسیح موعود علیه السلام د تربیت او د علم په وجه جماعت احمدیه کوي لګیا دی، خو بیا هم د دې په نظر کې مونږ کافران یو دوی مؤمنان. د خپلې دعوې د حقیقت په بیان کې یو کتاب کې حضرت مسیح اسلام وضاحت کوي، فرمایي چې څومره بدبخته مفتري چې آیا داسې بدبخته مفتري چې په خپله د رسالت او د نبوت دعوه کوي په قرآن ایمان لرلی شي، او آیا داسې هغه تن چې په قرآن باندې ایمان لري او ولکن رسول الله و خاتم النبیین چې کوم آیت دی دا د خدای پاک کلام ګڼي، نو هغه دا ویلی شي چې زه هم د رسول الله نه پس رسول او نبی یم. یو انصاف طلبه انسان ته یا ساتل پکار دي چې دغه عاجز اچره هم په یو وخت کې هم په حقیقي طور د نبوت یا د رسالت دعوه نه ده کړې، او په غیر حقیقي طور یو لفظ استعمالول او د لغت د عامو معنو په لحاظ دا په خبرو کې راوستل دا په دې باندې بچا د کفر لسان نه لګي، یعنی بیا هغه ته په دې باندې هغه نه کافر کیږي. خو هغوی فرمایي چې زه خو دا هم نه خوښوم چې په دې کې ځکه چې په دې کې عام مسلمانان دوکه کېدی شي، خو هغه د خدای پاک مکالمات او مخاطبات چې د هغه د خدای پاک له طرفه ما له راکړې شوي دي چې پکې د لفظ د نبوت او د رسالت ډېر راغلی دی، نو زه هغه دې لپاره چې مالا حکم راکړی شوی دی دا زه پټ نشم ساتلی. خدای پاک ماته دا ویلي دي ځکه زه دا نشم پټ ساتلی، خو بار دا وایم چې دغه الهاماتو کې چې کوم لفظ د مرسل یا د رسول یا د نبی زما باره کې راغلی دی هغه په خپلو حقیقي معنو کې مستعمل نه دی، او اصل حقیقت چې زه الله رسول شاد په گواہی ورکوم همدا دی چې زمونږ نبی صلی الله علیه و وسلم خاتم الانبیاء دی او د هغوی نه پس به یو نبی نه راځي نه زوړ او نه څه نوی. ومن قال بعد رسولنا وسيدنا إني نبي ورسول على وجه الحقيقة والافتراء وترك القرآن وحكام الشريعة غرائب فهو کافر کذاب. فرمایي چې زموږ مذهب همدا دی چې کم تن په حقیقي طور د نبوت دعوه کوي او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د فیوز د لمن نه ځان بیلوي او دغه پاکې سرچینې نه جدا کېږي او په خپله نیغ په نیغه د خدای نبی جوړېدل غواړي، نو هغه ملحده دی، بېدینه دی
او کېدای چې داسې تن خپله بېله کلمه جوړه کړي او په عبادتونو کې هم څه نوی طرز به پیدا کړي او په احکاماتو کې هم څه بدلون راولي. او بېشکه دا به د مسلمه کذاب ورور دی. داسې تنو دغه په کافر کېدو کې څه شک نشته. د داسې خبیث باره کې موږ څنګه دا ویلی شو چې قرآن شریف مني. نو څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلامانو اوسي او د هغوی په شریعت باندې څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلامانو اوسي او د هغوی په شریعت باندې چې څوک روان وي خدای پاک ورله دا اعزاز ورکوي نو هغه ته خو اعزاز ملایوي شي بل نه. او نه څوک د هغوی د غلامانو بهر کوزي نو مسلمان بلل کېدی شي. بیا نور وضاحت فرمایي چې موږ مسلمانان یو، موږ د خدای پاک په کتاب په فرقان مجید باندې ایمان لرو. دا هم یقین لرو چې زموږ آقا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای پاک نبی او د هغه رسول دی او دا چې د هغوی بهترین دین راوړی و. موږ په دې خبره هم ایمان لرو چې هغوی خاتم الانبیا دي او د هغوی نه پس بل یو نبي هم نشته، خو صرف هغه چې تربیت یې د هغوی په فیض شوی وي لکه څنګه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام شوی دی او چې د چا ظهور د هغوی د پیشنګویۍ مطابق وي. او خدای پاک د دغه امت اولیاء له د خپلو مکالماتو د مخاطباتو شرف ورکړی دی او هغوی د نبیانو په رنګ کې رنګین کړي دي، خو هغوی په حقیقي طور نبیان نه وي ځکه چې قرآن د شریعت ټول ضرورتونه پوره کړي دي او هغوی له د قرآن فهم ورکړی کېږي. هغوی نه خو په قرآن کې څه قسمه اضافه کوي او نه پکې څه کمی کوي او چې کم تن په قرآن کې څه اضافه وکړي یا څه برخه یې ته نه کمه کړي نو هغه شیطان دی، فاجر دی او ختم نبوت نه موږ دا مطلب ګڼو چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې د خدای پاک د ټولو رسولانو د نبیانو نه افضل دي، هغوی باندې د نبوت ټول کمالات ختم شوي دي. موږ دا عقیده لرو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس د نبوت په مقام باندې هغه تن فایز کېدی شي چې د هغوی د امت نه او د هغوی په قدم باندې په مکمل طور روان وي او د هغوی د روحانیت نه ټول فیضان هم د هغوی د روحانیت نه اخیستې وي او د هغوی په نور منور شوي وي او په دغه مقام کې هیڅ غیریت نشته دی او نه د غیریت دا ځای دی او نه دا بیا سبیل نبوت دی او نه داسې د حیرت مقام دی، بلکې دا احمد مجتبی دی چې په بله آینه کې ظاهر شوی دی. او که یو تن خپل تصویر چې خدای پاک ورته په آینه کې وښیي نو هغه څه پردي نه ګڼي ځکه چې په شاګردانو او په زامنو باره کې چا غیرت په جوش کې نه راځي. نو کم تن چې د رسول الله نه فیض اخیستی وي او د هغوی کې فنا شوي وي نو حقیقت کې هغوی دي ځکه چې هغه د کامل فنا په مقام وي او د هغوی په رنګ کې رنګین شوي وي او د هغوی صادر په هغه باندې خور وي او هغه د رسول الله نه خپل روحاني وجود ترلاسه کړی وي هم د هغې په فیض باندې د هغه وجود کمال ته رسېدلی وي. هم دا حق دی چې زموږ د رسول الله په برکاتو باندې ګواه دی او کم خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن د هغو تابعینو په لباس کې ګوري چې په خپ مینه او د خپلې مینې او د صفای په وجه د اندرونی صفای په وجه د هغوی په وجود کې فنا شوي وو نو د هغوی خلاف باس کول جهالت دی ځکه چې دا خو نه د هغوی د ابتر نه کېدو د خدای پاک له طرفه ثبوت دی او څوک چې تدبر کوي نو هغې ته د دې تفصیل څه ضرورت نشته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جسماني طور خو په سړو کې د چا پلار نه دی خو د هغوی د رسالت د فیضان له رویه د هر هغه تن هغوی پلار دی چا چې په روحانیت کې کمال ترلاسه کو او هغوی د ټولو انبیاو خاتم او د ټولو مقبولانو سردار دی او اوس د خدای پاک درګاه ته هم هغه تن داخلي دی شي چې ورسره د رسول الله د مهر نقش وي او د هغوی په سنت باندې په پوره طور هغه عمل کوي او اوس یو عمل هم او عبادت هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د اقرار نه بغیر او د هغوی په دین باندې ښه ټینګ پاتې کېدو نه بغیر د خدای پاک مخې ته به نه مقبولیږي. او څوک چې د رسول الله نه بیل شو او هغه خپل د
د وس او د طاقت مطابق د هغوی په قدم روان نشو نو هغه ووجلی شو. اوس د هغوی نه پس ته یو شریعت نشي راتلی او نه یو کتاب هم د هغوی کتاب د هغوی احکامات منسوخولی شي او نه د هغوی پاک کلام بدلولی شي. اوس یو باران هم د هغوی د تیز چې کوم باران د هغوی په شان نشي کېدی، یعنی روحاني باران د قرآن او د قرآن باندې روانېدو نه که څوک باندې عمل نه که څوک لږ شان هم لرې شو نو هغه د ایمان د دایرې نه خارج شو او یو تن هم تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې هغه د هغو ټولو خبرو باندې عمل ونه کړي چې کوم د رسول الله نه ثابتې دي او چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وصیتونو نه څه وړوکی شان وصیت هم پرېښودو نو هغه د بېلارې شو، ګمراه شو. چا چې په دغه امت کې د بود دعوه وکړه او دا اعتقاد یې نه لرلو چې هغه هم د خیرالبشر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تربیت یافته دی او د هغوی په د وسوې نه بغیر هغه هیڅ حیثیت نه لري خپل، او دا چې قرآن د شریعتونو خاتم دی نو هغه ختم تباه شو او هغه کافرانو فاجرانو په شامل شو. کم تن چې د نبوت دعوه وکړو دا اعتقاد هغه نه لرلو چې هغه هم د رسول الله د امت نه دی، اوس یې چې ترلاسه کړي دي هم د هغوی په فیض ترلاسه کړي دي او هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د باغ یوه میوه ده، هم د هغوی د باران یوه قطره ده، هم د هغوی د رڼا یوه پلوشه ده نو هغه ملعون دی او په هغې باندې او د هغه په ملګرو باندې او څوک چې د هغه پسې روان وي او د هغه مرسته کوي هغې باندې د خدای پاک لعنت دی. نو دا لعنت هغوی په ځان یا په جومات خو خپل نه وی لګیا دي. حضرت مسیح اسلام د دې مطلب چې هغوی دا ګڼي چې هغوی ته د ټولو نه زیات روحاني فیض د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رسېدلی دی او هغوی چې په دغه مقام رسېدلی دي چېرته خدای پاک هغوی له د رسول الله په اتباع کې د غیر شرعي نبوت اعزاز ورکړی دی. خو داسې هغوی فرمایي چې د اسمان د لاندې د محمد مجتبی صلی الله علیه وسلم نه بغیر زموږ بل یو نبي نشته او د قرآن نه بغیر زموږ بل یو کتاب نشته او چا چې هم د دې مخالفت وکړو نو هغه ځان د جهنم طرف ته بوتلو. هغوی بیا بشمېره ځایونو کې په وضاحت د ختم نبوت حقیقت او د دې مقام د دې مقابله کې خپل مقام د حیثیت ذکر فرمایلی دی. فرمایي چې که مسلمانان په دین قایم وي او په حقیقت د رسول الله په اتباع کولی نو زما د راتګ ضرورت به څه و. نو یو ځای کې فرمایي چې د دنیا مثالونو کې موږ د ختم نبوت مثال د هغه پردې په شان بیانولی شو. د دنیا په مثالونو کې موږ د ختم نبوت مثال دغه شان ورکولی شو لکه چې سپوږمۍ د میاشت څنګه چې شروع شي او څنګه چې سپوږمۍ وي او بیا چې هغه 14مه راشي نو په هغې باندې د سپوږمۍ کمال وي نو چې بدر ورته ویلی کېږي. نو همدغه شان په رسول الله باندې د نبوت ټول کمالات ختم شوي دي. کم خلک چې دا عقیده لري چې نبوت زبردستي ختم شو او په رسول الله باندې یونس بن متی له هم ترجیح نه ده ورکول پکار او رسول الله له په یونس بن متی باندې هم ترجیح نه ده ورکول پکار نو هغوی په دغه حقیقت د پوه شوي نه دي. هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضایل او د کمالاتو نه خبر نه دي او دغه د فهم او د علم کمی او د کمزورۍ باوجود دوی موږ ته دا وایي چې موږ د ختم نبوت منکران یو. پخپله خو دوی پوهېږي نه خو موږ ته دا وایي چې د ختم نبوت منکران دي. فرمایي چې داسې مریضانو ته زه څه ووایم او څه افسوس پرې وکړم که د هغوی دا حالت نه وي او هغوی د اسلام د حقیقت نه بیخي لرې شوي نه وي چې کوم نن سبا دی د مسلمانانو د اسلام د حقیقت نه خبر نه دي، که دې نه دي لرې شوي نه وي نو فرمایي چې زما د راتګ به بیا څه ضرورت وي. که په دې کې ایمان سلامت وي د دوی روحانیت صحیح وي نو بیا زما د راتلو څه ضرورت و. د دغه خلکو ایماني حالتونه ډېر کمزور شوي دي. هغوی د اسلام د مفهوم نه مقصد نه بیخي ناواقفه دي. ګینې هېڅ وجه نه وه چې دوی د اهل حق سره دشمني کولې چې نتیجه دا یو چې خلک کافر په نتیجه کې خلک کافران شي. یعنې څوک چې په حق دی او د خدای پاک له طرفه رالیږلی شوي وي هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کامل ایمان او یقین لري. هغه سره د عداوت او د دشمنۍ بل هېڅ وجه نه وه
حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې دشمنی کېږي نو دا ځکه چې د داسې انسان سره دشمنی بیا انسان نه کافر جوړ کړي. نو دا مسلمانان موږ ته خو کافران وي، دا خلک موږ ته کافران وي. او دې باره کې رسول الله حدیث هم دی چې څوک چې مسلمان ته کافر وي نو په دغه په خپله د اسلام نه خارج شي، او دا چې دوی چې موږ ته کافران وي نو په خپله د دغه ځان د لاندې راشي. نو ځکه موږ د همدردۍ د جذبې د لاندې دغه خلکو ته چې کلمه وایو دا وایو چې په خپلو حالتونو رحم وکړي، وګورئ او پوه شئ چې خدا پاک څه غواړي او څه وایي لګیا دی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې څو حوالې کمې ما وړاندې کړې، نو کاش دا چې کوم مسلمانان دي د طبیعت شریفان دي د هغې لپاره د هدایت سبب دي جوړ شي، او په موږ باندې الزام لګولو په ځای د خپلو حالتونو ته دوی وګوري. د پاکستان په اسمبلی کې چې کوم د دوی خپلو کې معاملات دي د قانون د جوړولو د الفاظ باره کې، د هغې نه پس هم یو څو ورځو پس د اسمبلی یو غړي بغیر د څه وجې نه یو اشتعال انګیزه تقریر کړی دی، او دا صرف د اسمبلی ممبرانو ته د دروغو غیرت راوستو لپاره دغې کې نه و، بلکې دا دې لپاره و چې د عوام د راپارولو او په ملک کې د فساد خورولو یو کوشش وشي چې د احمدیانو خلاف د ټول خلک راپاسي. او دا هم د دې کوشش و چې ځان د ملک ډېر لوی وفادار لیډر ثابت کړي چې کېدای شي په دې ورته د دې سیاسي ژوند ته دې ته یو بل نوی سیاسي ژوند ملو شي. خو په دې هم دغه کم چې کم هوښیار خلک دي، سیاستدانانو، د میډیا کم خلک وو، شریفه طبقه هغې وې د ناپسندیدګۍ اظهار کړی دی. نو ځکه موږ ته په دغه لحاظ عمومي ساتل پکار دی چې پاکستان کې چې کم د شریفانو طبقه ده نو هغې د داسې غلطو کارونو خلاف اواز پورته کول شروع کړی دی. او دغه خلکو بیا دې ته حقیقت هم وویلو چې تاسو چې کوم اعتراضونه کوئ لګیا دی نو حقیقت څه د خپل طرف نه چې کوم د ډېر لوی میدان ډېر والو چې کوم دغه دعوه لرله دي د اسمبلی غړي، نو دې دا ویلي چې زموږ غیرت د نه برداشت کړي چې د قائد اعظم یونیورسټۍ چې کوم د طبیعاتو شعبه د دغې نامه دی د ډاکټر عبدالسلام په نامه کېښودی شي، ځکه چې هغه کافر دی او فقط نبوت باندې یقین نه لري. دا نامه چې دوی ته سوچ کول پکار چې چا چې دا نامه یې ایښې وه هغه په خپل هم د دوی د پارټۍ وزیر اعظم و صدر و، او صرف دا نه چې بلکې دا کوم د اسمبلی ممبر تقریر کړی و د هغې څخه هم و. نو هغه وخت یې ولې څه غیرت نه ښودلو چې کله به د هر څه کېده. اوس صرف دې لپاره چې دغه جومات باندې په دغه پارټۍ باندې الزام لګیا دی نو دوی دا وایي چې ځان بچ کول همدا ذریعه ده چې د احمدیانو خلاف څه چې خولې ته راځي هغه دې ووایي. باقي تر څو چې د احمدیانو سوال دی نو موږ ته په دې هېڅ فرق نه پرېوځي چې نامه یې ایښې ده یا نه، بلکې د ډاکټر عبدالسلام مرحوم چې کوم جوخت خلک و خپلوانو د هغوی خپل اولاد هغوی چې کوم ورځ د نامه ایښې شوې وه نو هغه ورځ د ډاکټر عبدالسلام زوی و د هغوی ټول اولاد د پاکستان وزیر اعظم ته خط لیکلی و چې جواب یې رانغو، چې موږ په دې حیران یو چې د ډاکټر صاحب د وفات نه 100 کالو پس د پاکستان حکومت ته دا خیال راغلو چې د پاکستان دغه ننتو ساینسدان په نامه دی د یو شعبې نامه کېښودی شي. او بیا هغوی دا هم لیکلي چې باوجود د دې چې زما پلار د پاکستان د آئین د لاندې غیر مسلمه ګرځولی شوی و او په دغه خبره هغوی ته ډېر غم و، د دغه خبره هغوی ته ډېر غم هم و، خو دې نه باوجود هغوی د پاکستان شهریت پرېښی نه و. هغوی ته د انګلستان او د اټلي حالانکې د هندوستان له طرفه هم د شهریت پیشکش شوی و، خو هغوی دا وایي چې زه همیشه نه د پاکستان وفادار وم او د پاکستان به وفادار اوسم او د دې د بهترۍ لپاره به همیشه کوششونه کوم. هغوی کړي مو کوششونه. خو بهرحال خلاصه دا چې د ډاکټر عبدالسلام ماشومانو د هغه وخت وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم ته لیکلي وو چې موږ مسلمانان یو او د جماعت احمدیه سره د خدای پاک د رضا له خاطره تعلق لرو او موږ مسیح موعود منلی دی او موږ د ډاکټر عبدالسلام د خاندان چې کوم خلک یو د هغوی ماشومان یو، نو دې لپاره چې زموږ حقونه په پاکستان کې نه پوره کېږي نو موږ ته هغه نه ویلې کېږي چې کوم موږ یو، نو موږ د حکومت په دغه فیصلې باندې د خوشحالۍ د اظهار په ځای دې نه د لا تعلقۍ اظهار کوو
او ځان د دینه بیلو. نو دا د ډاکټر اسلام د ماشومانو رد عمل وو، د دوی د اولاد د رد عمل وو. که د پاکستان اسمبلی د نامه بدلول غواړي نو بدلې دي کې د ډاکټر اسلام خاندان ته یا جماعت احمدیه ته په دې باندې هیڅ فرق نه پریوزي. بیا دوی دا وایي چې احمدیانو ته په فوج کې نه دي ورته کېدل پکار. تر نن د پاکستان تاریخ خدا ښيي چې احمدیان څومره فوج ته تللي دي، هغوی د ملک له خاطره هره قرباني ورکړې ده. په عام طور باندې قربانۍ د سپاهیان ورکوي یا د ښکته درجې چې کوم افسران یې هغوی ورکوي، زیات کرنلان یا میجران وي. خو احمدیان هغه دي چې په دوی کې د جرنل د رنګ خلکو هم قربانۍ ورکړي دي، شهیدان شوي دي. نو په دې باندې هم د پاکستان میډیا نن سبا باس کې لګیا ده او هغوی دا وایي چې دا تاسو څه خبرې کوئ، او بیا هغوی نامې هم اخیستې د جنرال اختر او د جنرال علي او د جنرال افتخار چې کوم شهیدان شوي وو. نو دا ممبر صاحب چې ډېر په جوش تقریر کړو، نو دوی خو په فوج کې د کیپټن او د پورې رسېدلي او بیا د وزیر اعظم یا د وزیر اعلی زوم جوړېدو نه ځکه فوج نه استعفا ورکړه او د دولت د ترلاسه کولو چې کومه منډه د پای کې شامل شو سیاست ته راغو. که د وطن سره د مینې جذبه لرله نو بیا پکار چې دا په فوج کې پاتې شوی وي او د ملک له خاطره قربانۍ ورکولې. همدغه شان په احمدیانو باندې دی اعتراض کوي چې دی د کام خدمت ته کوي، د کام وفاداران نه دي. خو حضور زه په پوره وثوق دا ویلی شم چې نن پاکستان کې احمدیان دي چې په حب الوطن ملل ایمان باندې یقین لري او په دې باندې عمل کوي او خپل ژوند خپل مال قربانوي. او دوی صرف خپل د سیاست دکان چلولو لپاره تقریرونه نه کوي او نه سیاست سره موږ څه تعلق لرو. موږ خو د مذهب له خاطره ژوند قربانو، خو د مذهب په نامه چې څوک سیاست کوي او د مذهب په نامه چې یو بل وجني نه هی کې موږ شامل نه یو. موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین خو منو او زړه نه منو او د هغوی د ناموس له خاطره هره قرباني ورکول تیار ورکول کېږي. ان شاء الله مخکې به ورکو. د هر احمدي دا فرض جوړیږي، د پاکستاني احمدي دا فرض دی او چې دا دعا دی کوي چې خدای پاک دغه ملک له خاطر احمدیانو لوی قربانۍ ورکړي دي د شروع راسه او اوس پورې ورکې لګیا دي. نو خدای پاک دې دا همیشه سلامت ساتي او د ظالمانو جابرانو ډیډرانو مفاد پرست ظالمانو نه دا بچ کی او د دنیا آزاد او باوقاره ملکونو کې دې پاکستان هم وشمیرل شي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله